د دې مسافر بیمار دا فریاد لږ واورئ. هسپتال کې ما پروت یم، ډېر سخت تکلیف دی راته، دردونه دې راباندې دي او کرونا راته لګېدلې ده. الله د رضا لپاره ما دواګانو کې یاد ساتئ، ما ته دواګانې کوئ، ما الله پاک جوړ کړي د خپلو بچو لپاره. نننۍ ویډیو جي د بیمارانو دپاره به دعا کو په جمع باندې. ښه څومره بیماران چې دي که نه، اکو مسافر دي، اکو نارینه دي، کو زنانه دي، کو په کور کې دي، کو په هسپتالونو کې دي، په هر ځای کې دي، څومره بیماران دي، نن به وله په جمع دعا کو په جمع باندې. زما دا ویډیو نن په جمع ده، صحیح ده، او ټول به انشاءالله تاسو به زما سره امین وایې. کو چېرې امین وایې هم نه که نه، نو کمنټس کې څه دی، کمنټس کې به امین وایې. ښه او دا ویډیو به شیر کوئ، ځکه چې ډېرو بیمارانو څه دي ما ته اطلاعګانې کړي چې مولي صاحبو مهرباني وکړئ په پیج باندې زموږ دپاره دعا وغواړئ. ښه او پته نه لګي د چا امین د فرشتو د امین سره یو ځای کېږي. ښه نو بیماري نن سبا بیماریانې ډېرې شوي، هر یو ته بیماري ده، هر یو کس ته بیماري ده، او خاص کر مسافر زموږ وروڼه چې کم دي نو څه پردیسي شي او جي څه د خپلو خپلوانو د بچو نه او د مور او پلار نه جدایي شي او څه پکې جي بیماري شي. او بیا خاص کر د کرونا دا مسلې دي، د کرونا دا خبرې اترې دي، نو په جمع به دعا کو، په جمع صحیح ده. زه به دعا کوم او تاسو به راسره امین وایې. په لکونو خلک چې د امین ووایي که نو تاسو وایې یاره د یو به پکې نه قبلیږي یار، یو خو به الله ته محبوبي که نه چې قبول شي. صحیح ده. نو دا ویډیو به انشاءالله په اهتمام سره ګورو، او دا ویډیو به زه تاسو ټول ته یم ګوره دا به شیر کوئ چې کم یو کس ګوري د هغې په کور کې یو بیماراني، په خپله یو بیماراني، نو انشاءالله الله جل شانه چې دا سلسله لږه ډېره وچلې که نه، نو الله رب العزت پکې خیري زموږ په دعاګانو باندې څه کوي، الله جل شانه بیا قبلوي. ښه نو زه به دعا کوم، تاسو به راسره امین ووایئ. صحیح ده. او که داسې امین نه وایئ نو په کمنټس کې بیا کم سے کم امین ولیکئ. صحیح ده. ای الله بیماري خو ستا لوی نعمت دی، الله مونږ منو ربه، جنت کې لوی لوی مقامونه دي ته ورته مونږ نه رسئ. ای الله ته په مونږ باندې بیماري راولې، خو ربه ګوره زمونږ ایمانونه ډېر کمزوري دي، ربه فریادونه به ته شروع کړو. ای الله ستا نبي د مونږ دا اورېدلي دي چې جنت ته یو کس ورننوځي وایي به چې خدایه دا بلډینګان او دا محلونه دي ما په کوم عمل لا کړي، ما خو دا عمل نه دی کړی. نو ای الله ته به ورته وایې هغه پلانې بیماري مې د باندې راوستې نه وه، پلانې مصیبت مې نه باندې راوستی نه او تا پې صبر کړو، نو دا وګوره دای بدله ده. نو نبي اسلام فرمایي وایي خلک به افسوس وکړي چې کاش په دنیا کې یو پیره هم روغ نه وی، بس ټول عمر زه بیمار وی. خو الله زموږ ایمانونه ډېر کمزور دي. ای الله زموږ روحاني جسماني ټولې بیماریانې ختمې کړي. ای الله کو په کورونو کې زنانه دي، کو په هسپتالونو کې دي، کو واړه دي، کو نارینه دي، کو ځوانان دي، هر قسمه بیماری دي، ربه ته موږ ټولو له خپلې صحت کامله راکړي. ای الله زموږ خپلې لاړې دارو کړي. ای الله زموږ ایمان ګوره ډېر کمزوری دی، ربه فریاد به ته شروع کړو، ربه وایو به چې موږ دې لیدلي یو، ربه وایو به ته چې زموږ کور دې لیدلی، ربه وایو به چې زمونږ بچي دې لیدلي. ای الله خبرې دغې ته لاړه نه شي. ای الله زموږ ټول روحاني جسماني ټولې بیماریانې ربه ختم کړي، ربه موږ ټول له صحت کامله راکړي. ای الله خصوصا چې دا کم بیماران په پردیسۍ کې دي، ربه پردیسي خو ډېره عجیبه زندګي ده. ای الله ربه څومره مسافر چې بیماران دي په خپلو دیرو کې دي، ربه کو په هسپتالونو کې دي، او د دنیا په هر ګوټ کې مسافر دي. ای الله تا هغوی ټول له صحت کامله ورکړي. ای الله هر یو مسافرۍ د مسافرۍ د غمونو او د مسافرۍ د بیمارو نه وساتي. ای الله د چا د کینسر مرضونه دي، ربه ته موږ ټول له صحت کامله راکړي. ربه د چا د شوګر مسلې دي، ای الله د چا د بلډ پریشر مسلې دي، ای الله د چا د پالجونو مسلې دي، ای الله ټولې ختمې کړي. او ای الله د چا بچي نشته، ربه هر یوې مور د هغې د خوږې میوې نه ډکه کړي. ای الله د چا بچي شته نیک او صالح ورته غټ کړي. ای الله د چا قرضونه دي، ربه غیبي خزانونه یې قرضونه پوره کړي. ای الله چا روزګارونه نشته، ربه د خپلو خزانونو ربه ښایسته رزق ورکړي. ربه موږ ټول د حرامو نه وساتي، ربه د حلال رزق موږ ټول له راکړي. ای الله موږ د ناکاره او لا علاجه بیمارو نه وساتي، ربه د هغې بیمارو نه موږ وساتي ربه چې علاجونه یې نشته. ای الله د وړو بیمارو نه موږ وساتي، ربه موږ د ناڅاپه او ناڅاپي مرګونو او د ناڅاپي مصیبتونو نه موږ وساتي. ای الله خپل ځان ته محتاج ساتي، ای الله د مخلوق د محتاجۍ نه موږ وساتي، ربه د خپل در موږ له راکړي. ای الله چرته بې پردې مه کړې،
ربه پرده رانه چوته مکې الله د حیا د صدر په موږ ټولو باندې راواچې دنیا کې هم چاته رسوا مکې ربه دنیا کې هم چاته ونه درې ای الله ستا د مخلوق محتاجي دا ډېره ګرانه ده ربه خپل ځان ته موږ محتاج ساتي ای الله د حشر د غمونو نه موږ وساتې ربه د حشر د ګرمۍ نه موږ وساتې ربه پر استرال لار راته اسانه کړي رب عمل نامه الله په خیر اسرا کې ای الله د قبر په وحشت کې ته زموږ مل شي رب ډېره د ځانځالې زندګي ته رب ته پکې زموږ مل شي ای الله اخري وخت کې رب زموږ کلمه نصیب کړي او ای الله یو پیر بیا څومره بیماران چې د رب کو په هر ځای کې دي او د زندګۍ په هر سټیج کې دي نارینه زنانه دي رب ټول له صحت کامله ورکړي رب خصوصا مسافر رب د خپل د امن او د خپل د رضا په لمن کې راوند کې رب ټول موږ معاف کړي او رب څومره مسلمان چې په دې باندې امین وای ای الله موږ مسلمانان رب د یو جبې ته خو به ته ګورې که نه ای الله زموږ ټول صغیره کبیره ټول ګناهونه معاف کړي او صورت سیرت بیمارۍ نه موږ وساتې چې په چا دې رب یو پیره بیا رب هغوی ټول له صحت کامله ورکړي ای الله ته موږ معاف کړي او آخري وخت رب ډېر د ګټې ټایم دی رب ستا د شیطان ډېر زور لګوي ډېرې منګولې آخري وخت کې لګوي ای رب موږ آخري وخت کې د شیطان نه وساتې رب چرته جبه هم بندې نشي ای الله چرته سترګې هم راونوځي ای الله څنګه چې خلک وایي کلمه ووایه او زه غټې غټې ساګانې اخلم چې په ژبه مې کلمه نه راځي او سینه مې بنده ده ای الله داسې حالاتو نه موږ ټول مسلمانان وساتې ای الله په وخت د زندکدن زموږ دا حالت نصیب کړي چې دا ګوته چوته کو او د خلکو ته ووایو چې زه مؤمن یم زه مسلمان یم زه مسلمان یم دې کلمې لاندې ما زندګي تېره کړې ګورې په د اخره کې مې په ژبه دا کلمه راځي او په تیزه باندې دا کلمه ووایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله آمین برحمتک یا ارحم الراحمین مهرباني وکړئ ویډیو به شیر کوئ ښه او الله چا چې دا ویډیو شیر کړه خصوصا رب د هغوی چې څومره مشکلات دي رب ته یې حل کړي د هغوی دپاره به زما دا ځکه دعا وایي که نه چې هغوی زما سره په دې کار خیر کې مرسته کوي مرسته نو چې مرسته کوي نو ای الله ته وله نور هم ورکړي صحیح ده انشاءالله ټول به دا ویډیو په کثرت سره شیر کوو بخیر صحیح ده جي الله مړه ته خوشحاله ساتئ